بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رضي الله. خادینو دا خبره مونږ شروع کړې و چې د مخکې څومره ابواب تیر شول د دې مطابق کلام راوړل دا اخراج الكلام على مقتضى الظاهر، یعنی کلام راوړل د مقتضى ظاهر مطابق. کله کله د سی چې کلام د ظاهر نه خلاف وي او بیا هم چې دا بلیغ وي. نو پای کې دو ځایونه پرون ذکر شو، تقریبا درې بدبو کې یو دا چې عالم په منځ جاهل باندې ګرځول او غیر منکر په منځ منکر او منکر په معنا په منځ غیر منکر ګرځول. نن سبق کې دا دي چې پکار خدا دا چې کله د تیر شوی زمانه په باره کې خبر ورکړي هغه لپاره ماضی استعمالېږي، اکل چې د زمانه حال یا استقبال په باره کې خبر ورکول کېږي د لپاره مضارع استعمالول کېږي. دا خو د مقتضى الحال مطابق دا ده. خو کله کله د سوي چې د ماضی په ځای باندې مضارع او کله کله د سوي چې د مضارع په ځای باندې ماضی استعمالول کېږي. لکه د مضارع په ځای باندې ماضی استعمالول کېږي ولې چې کله داغه هغه وصول داغه هغه خبر یو یقیني وي نو داغه لپاره ماضی استعمالېږي او په دې کې اشاره دي خبر دی لکه څنګه چې تیر شوی زمانہ دا یقیني ده، لکه پرونه ورځ تیر شوی ده دا یقیني خبره ده، آینده سبا پته نه لګي چې راځي به موږ به یو یا بنو دای په چې راځي به کنه به راځي، نو دا یقیني نه ده. نو لکه دا خبره کوم چې بیانول کېږي دا د یقیني نه لکه څنګه چې ماضی تیر شوی زمانہ یقین ده، نو زید مضارع وي او پای کې استعمالي کې ماضی. او دویم دا چې د نیکفالي لپاره ماضی استعمالي گویا کې چې دا کار شوی دی چې گویا کې دا شوی نیکفالي لپاره. اگر دې لپاره مې سمجھ کړی لکه الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه، چراغ حکم د قیامت د الله حکم راغی ته استادی مکوئ، یعنی د الله پاک عذاب د کافرانو سره کوم وعده شوی دا نو گویا کې چې دا راغی وز د الله پاک عذاب خراغله نه د الله پاک حکم خراغله نه په قیامت کې برازي، لیکن دا خبره د یقین نه گویا کې چې دا شوی دا وایي به معنی یا لکه دا قیامت په باره کې چې کوم آیاتونه په قران مجید کې ذکر دي یا دا باس بعد الموت کوم آیاتونه چې دا ذکر دي په قران مجید کې وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نو غره وفتحت السماء معنا غوړي چې کولاو کړی شي وو اسمانونه اوس خو نه دي کولاو شي، آینده زمانه کې د قیامت نږدې چې دا به کولاویږي با خدا خبره ده سي یقیني ده چې لکه گویا کې را شوی دا نو یاره نیک فعال لپاره یاره. او کله کله د سوي چې په ځای د ماضی باندې مضارع استعمالول کېږي، په ځای د ماضی باندې مضارع استعمالول کېږي. لکه الله پاک فرمایي والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، نو ځل لګي والله الذي الله پاک غزاد ارسل الرياح چر علیګلی دی هواګانې فتثير سحابا پس هغه اوچت کړي دی هغه وریه، نو ځل لګي ارسل الرياح ارسل ماضی ذکر شي نو بقره چې فتثير دا مضارع نه ذکر شي بلکې ماضی ذکر شي او اثار ذکر شي. لیکن الله پاک دې مقصود داره چې د دې هغه کوم عجيبه حالت ته کوم ناشنا حالت ته چا د انسان په ذهن کې مستحضر شي چې الله پاک هواګان را لګي د هواګانو په ذریعہ سره بخارات دا اوچتيږي دا غینه وریځ جوړیږي او هغه وریځ بیا د انسان باندې راوريږي، نو هغه شکل او هغه حالت چې انسان ځین ته مستحضر شي د دې لپاره الله پاک مضارع د ذکر کړی دا که ماضی ذکر کړی وي نو هغه حالت یې د ماضی کو سوچ نشي کولای چې اوس ماضی ته په ذهن کې راواله دا غي تصور وکړه دا کار خو عظیم شوی دی پوهیږئ به باندې نو دغه هغه ناشنا حالات لپاره چې ځین کې مستحضر چې لای لپاره د ماضی په ځای باندې مضارع استعمالول کېږي. او یا کم ځای کې چې استمرار فائدې استمرار چې یو کار همیشواله پای کې ذکر کولی ناغي لپاره د ماضی په ځای باندې مضارع استعمالېږي. لکه فرمای لو یطيعكم في كثير من الامر لعنتم، الله پاک فرمای لو یطيعكم کچری دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو په ډیرو کارونو کې تابعداري کوي لعنتم نو تاسو مشقت کې وردیږئ، نو لعنتم دلته کې دا خو مضارع ده لعنتم دا مضارع ده دا ماضی ده او لو یطيعكم في كثير من الامر دا جننه دا مضارع ده
نو پکار دار چې لکه لو شرطیه چې نه لکه په ماضی باندې داخليږي لو شرطیه به داخليږي په ماضی باندې داخليږي مخکې موږ دا ویلي دي چې ان اذا او لو دا او بیا باندې موږ دا خبره کړو چې لو په سمان داخليږي په ماضی باندې داخليږي فلو شاء لهداكم اجمعين او که په ماضی باندې داخليږي بیا مضارع معنی چنده ور کوي لیکن دلته په استمرار طرف ته چنده اشاره ده دا استمرار د وجه نه دلته د ماضی په معنی مضارع ذکر شوی الګه پوه شو به دی باندې وګوره ورته ومنها او د دې زيونه نه هغه زيونه چې کم د مقتضا ظاهر خلاف یو بیا وسی وي وضع الماضي موضع المضارع کې خودل یعنی راتل د ماضي په ځای د مضارع باندې لغرض د پاره دی غرض غرض څه ده کتنبیه علی تحقق الوصول لکه د یو سیز د حاصل کېدلو باندې تنبیه ورکړي چې دا څه ده د دې حاصلېدل چې دا یقیني دي حقیقي دي یعنی د څه حاصلېدل بالکل یقیني وي نو باندې تنبیه ورکول د پاره دا مضارع په ځای باندې ماضي استعماليږي لکه اتا امر الله فلا تستعجلوه نو دلته اتا امر الله یعنی راغی حکم د الله پاک نو دلته کو غلا راغله نه ورستو برازي ولکه یقیني نه دا خبره او دې خبر ورکه چیرې دا خبره حاصلېدل بالکل یقیني دي نو ځکه د مضارع په ځای باندې ماضي استعمال کړه او التفاعلیات نیک فعالی لپاره لکه ان شفاك الله اليوم تذهب معي غدا کچره الله تعالی نن شفا درکړو ته په سبا ما سره زی نو اوس ګوره الله پاک ودل شفا ورکړي نه او ته کچره تعالی الله پاک شفا درکړه مطلب دا چې ته په سما سره زی نو دې خبر نه فایده پر الله پاک تعالی لکه گویا کې شفا درکړه خو شو به باندې نو دلته کې دا نه فعالی لپاره زی خود مضارع په کار دا چې مضارع ذکر شي لیکن ماضی ذکر کې د پاره چې یا نیک فعالی بغیر وعكس او عكس لري يعني اي وضع المضارع موضع الماضي لغرضين چې د مضارع په ځای باندې د ماضي په ځای باندې مضارع استعمال شي د ماضي په ځای باندې استعمال شي مضارع ک استهزار صورت الغریبه فی الخيال لك د غرض د بارا غرض شره نو دوه غرض دي نمبر 1 ک استهزار صورت الغریبه فی الخيال چې په خیال کې هغه ناشنا صورتونه ته حاضر شي ناشنا صورت ستا بدین کې دراتلو لپاره د ماضی په ځای باندې مضارع استعمال شي لکه الله قوله والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا الله پاک هغه ذات چرالېږي له هواګانې په څنګه اوچتوي وریځ ولرا نو ځل لګي دغه مطابق په کار دا چې اثارت ذکر کړه وي ما مضارع په ځای باندې ماضی ذکر کړه او فتثير مضارع استعمال کړي دي لپاره چې د دې هواګانو په اوچتولو کې او بیا دغه نه بخارات جوړيږي او بخارات بیا د سمندر نه بخارات چتیږي او بخارات بیا هواګانې دا وړي او بیا وریځ لاګن جوړيږي او وریځ بیا هواګانو په ذریعہ سره دیو ځنه بل ځای دي کوم ځای کې الله پاک واړي الته باران راوري نو دغه ناشنا صورتونو ذهن کې راوستل لپاره الله پاک چې نه دا مضارع ذکر کړی دا بل وافاده الاستمرار فی الاوقات او بل دا کنه چې په اوقاتو کې دا استمرار فائدې ورکول لپاره استمرار یعنی همیشه لپاره همیشه فی الماضی استمرار فی الاوقات الماضیه په مخکینی اوقاتو کې لګی لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچته دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکي تاسو په ډیرو کارونه ملعنتم نو دا تاسو په مشقت کوو ای لو استمر علی اطاعتکم کچته دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام همیشه تاسو تابعداري کوي یعنی همیشه لګی تاسو په اطاعت باندې په هر خبره کې تاسو خبره منی نو لکه تاسو به دا مشقت کې ورده نو دا خبره په دې استمرار دی استمرار معنی نه چې نوی باقي دا کار په مخه همیشواله پکې دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د په یو کار کې نه بلکې په همیشه کارو په هر کار کې لکه تاسو تابعداري کوي نو دا لکه همیشه به تاسو په مشقت کې جندا به غورځيږي لکه پوه شو ویلې معنی ها نو دا دغه پوره ده د ماضی په ځای باندې مضارع او د مضارع په ځای باندې ماضی استعمال دا وړو شابهت کړه